The class 10th biology second chapter homeostasis. دا تمام چې څومره living organism دي نو دا د خپل environment مطابق adaptation کړی دی، یعنی چې کوم environment وي د هغې مطابق یې ځان adjust کړی دی. د ارګنزم نه د خپل باډي نه علاوه تمام چې څومره environment دی نو هغې ته external environment وایي. یعنی که فرض کو مونږه animals واخلو نو په animals کې د سکن نه علاوه غیر چاپیر چې څومره څیزونه د هغې نه غیر چاپیر موجود دي، که هوا ده، که اوبه دي، که خاورې دي، که هر څه دي، دا تمام څیزونه دې ته وایي کې external environment. او که پلانټ واخلې نو په پلانټ کې د بارک یا د لیف د هغې د سرفیس نه علاوه تمام چې څومره څیزونه د هغې نه غیر چاپیر موجود دي نو دې تمام څیزونه ته وایي کې is known as the external environment. نو د هر ارګنزم دوه قسمه environment دي، یو د هغه باډي دننه نو هغې ته انټرنل انوایرمنټ وایي، او یو د باډي نه بهر تمام چې څومره څیزونه دي دې ته ایکسټرنل انوایرمنټ وایي. اوس په دې انټرنل انوایرمنټ کې چینجز راځي د ایکسټرنل انوایرمنټ د وجې نه، او چې کوم دغه ایکسټرنل انوایرمنټ د وجې نه چینجز راشي نو د انټرنل انوایرمنټ واپسې کې خپل ځان ریګولیټ کی، یعنی خپل کانسټنټ حالت ته واپس ځان راولي. نو د دې چینج نه بعد خپل باډي نارمل حالت ته راوستل دې خبره ته، یعنی انټرنل انوایرمنټ نارمل حالت ته راوستل دې پروسس نون ایز هومیوسټاسیس. دې پروسس ته هومیوسټاسیس وایي. یعنی یو کس دی نو عام هیومن باډي چې کوم اډلټ کسان دي د دې جسم کې دننه چې کوم بلډ دی نو هغه 6 لیټر دی. دا چې کوم ماشومان دي د دې په جسم کې دننه په انټرنل انوایرمنټ کې چې کوم بلډ والیوم دی نو هغه 4 لیټر دی. اوس که یو کس هغه یو جګو بس یې واوسکلی نو د هغې په وجه باندې د هغه د بلډ چې کوم والیوم دی هغه به د 6 لیټر په ځای باندې 7 لیټر شي. نو جسم 7 لیټر په انټرنل انوایرمنټ کې نه برداشت کوي، نو جسم به د ګردې په ذریعې سره د سیوایي اوبه د یورین په شکل کې بهر وباسي، او واپسې کې به خپل انټرنل انوایرمنټ د 7 لیټر نه 6 لیټر ته راولي، او دې پروسس ته وایي کې از نون ایز هومیوسټاسیس. اوس که یو کس ته فرض کو هغه مالګه ډېره وخوړه نو هغه مالګه به چې کوم دی نو تمام هغه څیزونه چې په اوبو کې حل کېږي نو هغه د انیمل په جسم کې په بلډ کې موجود وي. یعنی مالګه په اوبو کې حل کېږي نو دا زموږ د جسم په بلډ کې موجود وي. دا شانتې د ګلوکوز د کاربوهایډریټ وغیره په اوبو کې حل کېږي نو دا زموږ په وینه کې موجود وي. اوس که یو کس ډېره زیاته مالګه وخوړه نو دا په بلډ کې به د مالګې لیول سیوا شي، یعنی سالوټ په سیوا شي. نو زیات سالوټ زموږ جسم انټرنل انوایرمنټ نه برداشت کوي. اوس دا مالګه راځي د کوم ځای نه؟ دا د ایکسټرنل انوایرمنټ نه. یا زموږ جسم ته دا اوبه راځي د کوم ځای نه؟ دا د ایکسټرنل انوایرمنټ نه. نو سیوایي اوبه راتلل یا سیوایي مالګه راتلل او د هغې په وجه باندې په انټرنل انوایرمنټ کې چینجز راتلل او هغه چینجز واپسې کې نارمل حالت ته راوستل. This process is known as a homeostasis. اوس په انټرنل انوایرمنټ په کوم فیکټر کې به چینجز راځي د ایکسټرنل انوایرمنټ د وجې نه؟ نو یو واټر شو، دویم چې کوم دی نو سالوټ شو، او دریم چې کوم دی نو ټمپریچر شو. د واټر خو الریډي ما تاسو ته اگزامپل ووایي که یو انسان دی هغه یو جګ اوبه سیوا وڅښي نو د هغه بدن نه انټرنل انوایرمنټ کې د بلډ والیوم سیوا شي، نو هغه انټرنل چې کوم انوایرمنټ دی هغه سیوایي بلډ والیوم نشي برداشت کولی، نو هغه سیوایي واټر به واپسې کې د اسکریشن په شکل کې بهر وباسي. سالوټ کې مونږ اگزامپل فرض کو د هغه واخیستو د 60 والا. بل ټمپریچر دی. اوس ګوره فرض کو ګرمي ده او ګرمۍ کې یو کس نور ته ناست دی نو د نور شعاګانې جسم ته دننه لاړ شي نو زموږ په باډي کې ټمپریچر چې کوم کانسټنټ باډي ټمپریچر دی 36.8 یا 37 ډیګري سنټیګریډ دی نو هغه چینج شي او زموږ باډي ټمپریچر هغه 37 یا 36.8 نه سیوا شي 38 شي. نو په دای حالت کې زموږ جسم باندې خواله راشي او واپسې کې چې کوم هغه سیوایي ټمپریچر وي نو هغه بهر راوباسي او باډي نارمل ټمپریچر ته راشي. او چې کله جسم کې دننه چې کوم دی انټرنل ټمپریچر کم شي نو بیا باډي چې کوم دی خواله بند کی او دغه شانتې بهر طرف ته چې کوم زموږ د باډي نه ریډیشن یا انرژي بهر راوځي نو هغه سټاپ شي. اوس زموږ په جسم کې چې کوم باډي فلویډز دي
نو هغه باډي فلویډز یعنی بلډ شو. نو په بلډ کې چې کوم دی نو څوک دی، یو خوا واټر دی او بل خوا سره سالوټس دی. نو واټر دی کم یو پارت دی د سالوینټ دی، او سالوټس پکې څوک دي نو هغه پکې سالټس دي، ګلوکوز دی، کاربوهایډریټس دي، ډیفرنٹ ادر مالیکولز دي. او دا چې کوم زمونږ په جسم کې یا دا تمام څومره ارګنزم دي په دې کې د دې سالوټ او د سالوینټ بیلنس راتل، this process known as osmoregulation. یعنی په هوموسټاسیس کې ځان ته بیا مختلف پروسیسز دي، نه پای کې یو آسمو ریګولیشن دی چې هغه د سالوټ او د سالوینټ بیلنس ساتي، ول اسکریشن دی چې هغه هارمفل ټاکسیک میټیریل د جسم نه بهر کوي، او بل چې کوم دی نو هغه مونږ سره ترمو ریګولیشن دی چې هغه مونږ سره باډي ټمپریچر برقرار ساتي. او زموږ جسم کې چې کوم انرژي پیدا کیږي نو دا د فود مالیکول د بریک ډاون نه پیدا کیږي د انزایمز په ذریعه سره. او چې کله موږ سره د انزایم زیات پروډکشن کیږي یعنی د فود مالیکول زیات بریک ډاون کیږي، دا یې په وجه باندې زموږ په باډي کې زیات ټمپریچر پروډیوس کیږي، او زیات ټمپریچر زموږ جسم نشي برداشت کولی، د هغې په وجه باندې زموږ باډي واپسې کې هغه نارمل ټمپریچر ته راولي، او دې پروسس ته کې ترموریګولیشن. بلې هوموسټاسیس ان پلانټس. اوس په پلانټس کې چې کوم هوموسټاسیس پروسس دی یعنی د پلانټ چې کوم ایکسټرنل انوایرنمنت له وجې نه چې کوم چینجز راځي او د پلانټ د هغې ته چې کوم ریسپانس دی نو هغه د ډیفرنٹ انوایرنمنت مطابق ډیفرنٹ دی. اوس موږ سره آسمو ریګولیشن ان پلانټس. په پلانټس کې چې کوم دی نو آسمو ریګولیشن یعنی د واټر او ورسره د سالوټ بیلنس په پلانټ په جسم کې دننه ساتل د آسمو ریګولیشن ان پلانټس دی. نو په پلانټس کې اوس بیا ټایپس دي. یو پلانټ ټایپ ایته کې میزوفایټس. دا داسې پلانټ دی چې دا موږ سره په نارمل انوایرنمنت کې وي، نو د دې نارمل لیف وي، نارمل سټیم وي او نارمل روټ وي. نارمل روټ یې ځکه چې د دې ته کم د کې خاور وغیرہ یا چې کم کنډیشن کې کلایمیټ کې دي ته وي نو پای کې واټر ډیر زیات وي، نو دې ته د واټر د کمې چانسز کم وي، نو دې په وجه باندې دې نارمل روټ وي. او دې ته چې کله واټر ته انتهایی کم شي، شارټیج اف واټر ته راشي، نو د دې په سټوماټا چې کم په لیف کې موجود وي نو دا خپل سټوماټا بند کی، او د سټوماټا بند کېدو په وجه باندې ټرانسپایریشن پروسس بند شي. او ټرانسپایریشن دا هغه پروسس دی چې په هغې کې چې کوم دی نو موږ سره د لیف د سټوماټا په ذریعې سره واټر مالیکول د واټر ویپر په فارم کې د پلانټ نه بهر وتل. ټرانسپایریشن هغه پروسس دی چې د پلانټ د لیف د سټوماټا په ذریعه سره واټر مالیکول د واټر ویفر په شکل کې د پلانټ نه بهر وتل. نو چې کله سټوماټا بند شوه نو واټر مالیکول اوس د پلانټ نه بهر نشي وتی، نو هغه واټر مالیکول واپسې کې په پلانټ کې پاتې شي. نو چې کله دا میزوفایټ پلانټ دې ته چې کله د اوبو کمی شي نو دوی سټوماټا بند کی، او د هغې په وجه باندې ټرانسپایریشن پروسس بند شي، او ټرانسپایریشن پروسس بندېدو په وجه باندې دې کې واټر واپسې پکې ریټین شي یعنی برقرار پکې پاتې شي. د دې چې کوم سټیم دی، لیف دی یا نور پارټس دی نو په هغې باندې موجود دی کیوټیکل. دا کیوټیکل داسې لیر دی چې دې په وجه باندې لاس اف واټر د پلانټ نه کېږي، د پلانټ نه چې کوم دی نو اوبه بهر نشي وتی. په دې کې اگزامپل چې کوم دی نو جوار پکې دی، کلاور پلانټ پکې، ګلاب وغیرہ بوټي پکې دي. بل دی هایډروفایټس. دا هغه پلانټس دي چې هغه موږ سره اوسېږي په ایکویټک انوایرنمنت کې، په اوبو کې اوسېږي. اوس چې په اوبو کې کم بوټي وي نو هغه ته د اوبو د روټ په ذریعه سره د ابزارب کېدو ضرورت نشته، ځکه چې په دې پلانټ کې د هول باډي د غونډ باډي سرفیس په ذریعه سره دې ته چې کوم دی نو پلانټ ابزارب کېږي، یعنی د دې د سټیم په ذریعه سره دې ته پلانټ ابزارب کېږي، د لیف په ذریعه سره ماته واټر ابزارب کېږي، د سټیم په ذریعه سره ماته واټر ابزارب کېږي، او چې کوم ورسره ویک روټ موجود دي د هغې په ذریعه سره ماته ابزاربشن کېږي. نو د دې پلانټ سره چې څومره زیاتې اوبو ته راځي نو دومره زیاتې اوبه ترې نه بهر وباسل پکار دي. نو دا پلانټ داسې وي چې کم په اوبو کې دننه کم پلانټس وي نو د هغې سټیم او روټ یې کمزوري وي، خو د هغې چې کوم لیف وي نو هغه انتهایي انلارج سایز وي، غټې غټې پاڼې ورسره وي. نو چې څومره زیاتې غټې پاڼې وي دومره زیاتې سټوماټا وي، او چې څومره زیاته سټوماټا په غونډ لیف سرفیس باندې موجود وي نو دومره زیات ټرانسپایریشن پروسس به کېږي. نو چې څومره ډېرې اوبه ورته دننه راځي نو دومره زیاتې اوبه ترې نه بهر وځي،
نو هایدروفایټس دی خپل هیموستاسیس پروسس دا کوي د نو ولا د واټر او د سالوډ بیلنس والا د انلارج لیف او پای کې لارج نمبر اپ سټوماټا په درې سره بل زیرو فایټس دا هغه پلانټس دي چې هغه موږ سره اوسېږي په ډیزرټ انوایرنمنت کې نو وګوره صحرا کې هو الریډي اوبه انتهایی کمی وي نو چې څومره زیاتې اوبه کمی وي نو دومره به چې کم دی نو د پلانټ جړه اوږده وي نو دې سره انلارج اوږدې اوږدې جړې ورسره موجودې وي د دې چې کومه هغه د لیف دی نو د لیف د پاسه چې کوم دی نو یو تک ویکسي کیوټیکل موجود وي او د هغې په وجه باندې موږ سره د دې سټوماټا چې کوم دی نو هغه په کیوټیکل کې دننه بند دی نو د هغې نه د سټوماټا په ذریعې سره چې کوم ټرانسپایریشن پروسس دی هغه نه کیږي نو دا ځان سره خپل چې کوم دی نو دې کې سپیشل آرګن پکې موجود وي چې هغې ته سکولنټ آرګن وایي او په هغې کې هم دا ځان ته واټر جمع کوي ریسټور کوي نو زیروفایټس خپل ځان ته څنګه واټر او سالوډ بیلنس ساتي یو خو جړې انتهایی اوږدې شوې چې ځان ته واټر ابزار کړي دویم لیف چې کوم دی نو نری نری لیفې وي تین لیف تک لیفې وي او بل لیف کې چې کوم دی نو کیوټیکل پې زیات وي او سټوماټا چې کوم دی په کیوټیکل کې بند دی چې اوبه ترې نه ټرانسپایریشن په زهر بهر نه وځي بل هیلوفایټس دا هغه پلانټس دي چې هغه په سالټ کنډیشن کې وي اوس ګوره دا سالټ لوینګ پلانټس نه دي دا سالټ بیریر پلانټس دي یعنی دی مالګه نه خوښوي دی په مجبورۍ په وجه باندې په مالګه کې وي نو دی چې کوم دی نو څنګه مالګه برداشت کوي نو اوس دې پلانټ ته دننه د اوبو ضرورت دی خو دې کې دننه چې کوم سالوډ او واټر دی دې پلانټ کې دننه خپلې اوبه سیوا دي او غیر چاپېر چې کوم مالګینې اوبه د دننه بار موجود دی په هغې کې مالګه سیوا ده نو اوبه چې کوم سالوینټ دی نو دا همیشه لپاره د پیکا یعنی ډایلوټ نه دا ځي کنسنټریټډ طرف ته د خپلې اوبه د د جسم نه بهر روز یو ایکسټرنل انوایرمنټ ته راځي نو دلته د اوبو انتهایی کمی وي د هغه دی چې کوم انوایرمنټ کې اوسېږي نو په هغې کې چې کوم دی د ده نه اوبه چې کوم دی بهر سالټ واټر ته چې کوم دی د ده واټر راځي نو دې خپل چې کومه پروسس دی هغه څنګه مینټین کوي نو د دې یو د ده تمام کنډیشن د زیروفایټس په شان دي د ده جړې اوږدې وي او دویم چې کوم دی د ده لیف یې تک وي او نیډل لایک وي او د ده لیف باندې چې کوم دی نو کیوټیکل انتهایي سیوا وي خو د دې پلانټ کې چې کوم دی نو یو بل دا پکې سیوا وي چې هغې ته ویل کېږي سالټ ګلینډس نو دا په لیف باندې د سالټ ګلینډ موجود وي او هغه سالټ ګلینډ په ذریعې سره دی چې څومره تمام سیوایي سالټس راځي نو هغه اسکریټ کوي د هغې په ذریعې سره نو سیوایي مالګه دته ډېره دننه ځي نو ډېر زیاته مالګه بهر وباسي بل اسکریشن ان پلانټس په پلانټس کې چې کوم دی نو اسکریشن لپاره څه خاص آرګن نشته نو دی چې کوم دی نو مختلف قسم د ویسټ مټیریل د ډایرکټلی د سټیم یا د لیف یا د بل باډي پارټس په ذریعې سره بهر وباسي او دغه چې کوم ویسټ انډیا یا د فوټوسنتھسس وي یا به د نور میټابولیک یعنی بایولوژیکل کیمیکل ریاکشن وي دا کې پیدا کیږي لکه لیټکس شو ریزن شو ریزن چې کوم دی جوله چې په نختر بوټي کې او گمس شو دا هغه جوله چې هغه موږ سره کیکر شو یا پلوسه وغیرہ بوټینو چې کوم پیدا کیږي ها بیا اسکریشن اف کاربن ډای اکساید اینڈ اکسیجن اوس په بوټو کې چې کوم دی نو د ورځې فوټوسنتھسس کیږي ډے ټایم کې او چې د ډے ټایم کې فوټوسنتھسس کیږي په ډے ټایم کې چې کوم دی نو پلانټس پای کې کاربن ډای اکساید یوز کوي او اکسیجن پیدا کوي نو د ورځې پلانټ دومره زیات اکسیجن پیدا کوي چې هغه د پر ریسپایریشن کې استعمالي خو ست نه سیوا کیږي نو هغه د بهر وباسي خو چونکې د فوټوسنتھسس ته کاربن ډای اکساید ضرورت وي نو د سټوماټا په ذریعې سره دننه کاربن ډای اکساید دی د ورځې پلانټ ته چې کوم دی نو دننه کاربن ډای اکساید دی او بهر ته نه اکسیجن راځي اوس په ډے ټایم کې نایټ ټایم کې چونکې په پلانټ کې چې کوم دی نو سر فوټوسنتھسس نه کیږي اونلی ریسپایریشن پروسس کیږي نو د هغې په وجه باندې په نایټ ټایم کې پلانټ چې کوم دی نو دننه طرف ته اکسیجن وځي او بهر کاربن ډای اکساید وباسي بل ټرانسپایریشن اوس ګوره دا ټرانسپایریشن داسې پروسس دی چې ما تاسو ویل چې د اوبه چې کوم دی نو د ځمکې نه جړلې ته راتلل د جړلې نه د بوټي تنې ته راتلل د تنې نه چې کوم دی نو هغه اوبه راتلل پاڼې ته او په پاڼه کې چې کوم دی نو هغه بیا سټوماټا ته راتلل
بیا د سټوماټا کې دغه اوبه د لیکوډ فارم نه ګیسیس فارم یعنی واټر ویپر ته بدلیدل او هغه هوا ته راتل. نو چې کومې اوبه بوټي ته دننه راغلې وې د روټ په ذریعې سره هغه اوبه واپسې کې د بوټي نه ووتې د لیف د سټوماټا په ذریعې سره او دې پروسس ته وایي از نون ایز ټرانسپایریشن. نو ټرانسپایریشن داسې پروسس دی چې د هغې په ذریعې سره پلانټ چې کوم دی نو د سیوایي واټر نه ځان چې کوم دی خلاصوي او سیوایي واټر چې کوم دی سټوماټا ذریعې سره بهر وباسي. دویم چې کوم سیوایي واټر پلانټ بهر وباسي نو هغې ته ګټیشن پروسس وایي. دا کیږي په هغه پلانټ کې په نایټ ټایم کې. نو په دې نایټ ټایم کې دا یې دې خوا چې کومه پاڼې ورکړي ده د دې پاڼې په دې غاړه باندې دا دې ګوره دا دې ساس کې د اوبو پراته دي. نو دا پاڼه دا چې کوم اخیری غاړې وي اخیری حصې وي دې ته لیپ مارجن وایي او د لیپ مارجن په ذریعې سره په نایټ ټایم کې د بوټي نه اوبه راوتل دس پروسس نون ایز ګټیشن پروسس دې ته ګټیشن پروسس وایي. اوس نور چې کوم ویسٹ مټیریل په پلانټس کې جوړیږي نو ډیفرنٹ میتھډ په ذریعې سره ډیفرنٹ ویسٹ پکې جوړیږي او هغه ویسٹ چې کوم دی نو یا به د سټیم یا د لیپ یا د روټ په ذریعې سره بهر وځي. سبب پکې چې کوم دی نو په هارملیس کرسټل شیپ کې وځي. دا کرسټل ویل کېږي any geometric shape is known as crystal. هر geometric shape چې یو خاص جیومټری په شکل کې راځي. جیومټری کې څه راځي؟ یا به سرکلي یا به ریکټینګلي یا به ټرایینګولري یا به نور مختلف قسم ته داسې. نو داسې سالډ په هغه حالت کې چې هغه د جیومټری په یو شکل کې موجود وي نو هغې ته کرسټل وایي او سالډ په هغه حالت کې چې هغه د جیومټری په یو خاص شکل کې نه موجود لکه د غنمو اوړو شو د جوار اوړو شو نو د دې څه خاص شکل نشته نه ریکټینګولر دی نه ټرایینګولر دی او نه چې کوم دی نو سرکولر دی نو دې ته بیا امارفس وایي. نو موږ سره په سالډ کې دوه قسمه شو یو هغه چې هغه کرسټل دی او دویم هغه چې هغه امارفس دی. نو امارفس هغې ته ویل کېږي چې هغې کې نو سپیسیفیک جیومټریک شیپ او کرسټل کې سپیسیفیک جیومټریک شیپ. اوس د پلانټس نه چې کوم ویسٹ مټیریل بهر وځي د سپیشل فورس په ذریعې سره نه پای کې په ربر پلانټ نه چې کوم دی نو لیټکس روزي د ربر بوټي نه لیټکس بهر روزي هغه سپینې اوبو ته کې دا اکیشیا دراصل ویل کېږي پالوسیتا او کیکر ته. نو کیکر ته چې کوم دی نو اکیشیا ایربیکا وایي ساینټیفیک نیم یې او د پالوسیتا اکیشیا میډیکا وایي. نو د دې نه چې کوم بهر روزي ته ګمس وایي او دغه شانتې دا چې کوم کنفرس پلانټس دي نختر یادي نو نختر نه چې کوم بهر روزي هغه ریزنز دي او دا لیډي فنګر دراصل دا ویل کېږي بینډۍ ته بینډۍ د بینډۍ نه لاړې بهر روزي او دغې لاړو ته دراصل میوسیلیج وایي. اوس بیا هیومس دا چې کوم تاسو ته دا فګر درکړي دي نو دا وایټ کلر کې دا ته ښودلي دا چې کوم دی نو بهر هغه سپینې اوبه چې کوم دی د ربړ د بوټي نه راوتي دي او دې ته لیټکس وایي. دویم فګر کو ګوره دا یو درکړی دی دا چې کوم دی نو کیکر بوټی دی او دا کیکر بوټي نه چې کوم دی نو د هغه چیړ راوتي دی او دې چیړ ته چې کوم دی دراصل ګمس ویل کېږي. او دریم دا هغه جوله ده چې د نختر بوټي باندې موجوده ده او دې ته ریزنز وایي. بل هیوموسټاسیس ان هیومنز په هیومن کې چې کوم دی نو موږ سره هیوموسټاسیس په توګه باندې کوم آرګن کار کوي نو یو سکن دی دویم چې کوم دی نو لنګز دی او دریم کډنیز دی. اوس لنګز چې کوم دی نو دا هیوموسټاسیس په تور باندې په هیومن کې څنګه کار کوي نو لنګز د انسان د جسم نه بهر وباسي کاربن ډای اکساید او که دا کاربن ډای اکساید د انسان په جسم کې پاتې شو نو دی به بیا کمباین شي دا کاربن ډای اکساید به په وینه کې کمباین شي د واټر سره او H2O plus CO2 به جوړ کی H2CO3 او H2CO3 دا کاربونیک اسید دی. زموږ وینه به چې کوم دی هغه بیا اسیډیک شي او اسیډیک وینه چې کوم دی زموږ جسم لپاره نقصان دی. نو دا زموږ جسم بچ کوي د اسیډیټي نه. زموږ بلډ چې کوم دی هغه نیوټرل پکار دی اسیډیک نه دی پکار. نو زموږ لنګز چې کوم دی نو کاربن ډای اکساید بهر وباسي د جسم نه د بلډ نه د لنګز په ذریعه سره. نو دا چې کوم کاربن ډای اکساید بهر وځي نو د هغې په وجه باندې زموږ په بلډ کې چې کوم دی نو د اسیډیټي کمیږي او بلډ چې کوم دی نو په نارمل کنډیشن یا نیوټرل کنډیشن کې وي. اوس دا چې کوم کاربن ډای اکساید دی نو دا د بلډ نه ډیفیوز شي چرته د الویولای ته او الویولای چې کوم دی بیا بهر لیږي د ریسپایریټري ټریکل سیستم په ذریعه سره یعنی برانکی شوه بیا ټریکیا شوه بیا لیرنګس او فیرنګس او بیا نوز.
بل سکن از هوموستاسیس آرګن سکن چې کوم دی به تور هوموستاسیس آرګن کوي په هیومن کې او په نور میملز کې. د میملز کریکټریسټیک دا دی چې دا به خپل بچو ته پی ورکوي. دویم کریکټریسټیک یې دا دی چې دا بچی پیدا کوي، ډایرک ایګ نه پیدا کوي، ایګ پروډکشن نه کوي. او دریم دا چې د دې ایر چې کوم دی بهر وي. او څلورم دا چې د دې د باډي د سکن نه پاسه چې کوم دی څوک موجود وي، هیر موجود وي. او دې کې چې کوم دا سکن دی نو دا سکن به تورې ترمو ریګولیشن پروسس کوي، یعنی د دې سکن چې کوم دی نو دې لپاره ټمپریچر برقرار ساتي. اوس چې په دننه زموږ جسم کې یعنی هیومن هم په دې کې راځي، نو که د هیومن باډي کې دننه ټمپریچر سیوا شوي نو د هغې په وجه باندې سیوا ټمپریچر زموږ د جسم لپاره نقصان ده دی. نو دا وینه چې کوم دی راشي سکن طرف ته، او چې کوم دغه وینه کې چې زیات ټمپریچر لرونکي مالیکیول یا زیات ټمپریچر هیټ پکې موجود دی، نو د هغې نه هغه هیټ چې کوم دی نو هغه ډیفیوز شي بهر انوایرنمنټ طرف ته، یعنی بهر انوایرنمنټ طرف ته تېنه بهر روزي. یعنی عام طور باندې ګوره چې لاس یا خپه یا د جسم یو حصه ګرمه یو هغه په څه د پاسه کښېږدي، یعنی کرسۍ د پاسه یا بل څه سټرکچر د پاسه کښېږدي، نو زمونږ د لاس نه هغه بل څیز چې کوم دی هغه ګرم شي. نو دا زمونږ د دې لاس نه چې کله یو لاس یا بل باډي پارټ هغه د بل میټیریل سره ډایرکټلی ټچ وي او د هغې نه د باډي نه هغې ته هیټ ځي، دې ته کنډکشن وایي. او چې کله مونږ سره زمونږ د باډي نه هیټ ځي ایر ته، او د ایر نه چې کوم دی نو بیا ځي بل سپیس یا بل ځای ته، نو دې ته بیا ویل کېږي کنویکشن. یعنی فرض کو تا اوبه چې کوم دی بهر ګرمې کې او هغه دې راوړې کلاس روم ته، او کلاس روم کې دې کېښودې، نو هغې سره به کلاس روم به ګرم شي. نو هغه هیټ هلته چې بهر د اوبو په ذریعې سره د بهر نه کمرې ته دې راوړو، نو دا چې کله موږ سره میډیم پکې انوالو وي او میډیم هیټ چې کوم دی د یو ځای نه بل ځای ته وړي، دې ته بیا کنویکشن وایي. او چې میډیم هم پکې نه وي انوالو او ډایرکټلی هیټ چې کوم دی د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ځي، لکه د نور نه موږ ته چې کوم دی نو حرارت راځي، نو دې ته بیا ریډیشن وایي. نو چې ډایرکټلی باډي ټچ وي د بل تھنګ سره او د هغې په ذریعې سره هیټ ټرانسفر کېږي کنډکشن، د یو میډیم په ذریعې سره هیټ د یو باډي نه بل میټیریل وغیره ته ټرانسفر کېدل، نو دا کنویکشن. او د ریډیشن په ذریعې سره چې وداوټ میډیم، نو هغې ته بیا ویل کېږي از نون ایز ریډیشن. اوس زموږ باډي نه دا درې واړه پروسیسز کېږي، یعنی زموږ باډي نه چې کوم هیټ لاس کېږي دا هم د کنډکشن په ذریعې سره کېږي، هم د کنویکشن په ذریعې سره کېږي، او هم د ریډیشن په ذریعې سره. او دا زموږ په باډي کې کېږي د